اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة المشي في نعل واحدة. بغیر عذره په یو چپل په یو کیړی په یو بوټ کې ګرځېدل مکروه دي. خپې یې دواړه سمې دي، روغې دي، او چپل هم ورسره د دواړو خپو شته دی، کیړی بوټان شته ورسره د دواړو خپو، خو بغیر عذره بغیر ضرورته یو خپه کې پیزار شته او بل کې نشته دی، داسې تګ نه منع راغلی ده، مکروه دي. یو خو عذر که نه، یو سړی وي د هغه یو خپه وي او وي نه، معذور انسانان هم شته دی، او مجبور هوکړ هم یو خپې ته کیړی چې بله شته نه، یا یو خپه ماته ده خدای مکه، یا زخمی ده، یا ورسره شته نه پیزار د دواړو خپو، او خف واحد یا یو خپه کې موزه چې او بله کې ناچولي لغیر عذر بغیر د څه عذر نه مکروه دي. وکراهة لبس النعل والخف قائما لغیر عذر، او دغه شان بغیر عذره په ولاړه باندې موزې جرابې یا پیزار اچولو، په تسمې والا کیړی وي او په ولاړه ولاړه ټیټ کوي، یو خپې راوچته کړي په بله باندې زور کړی، بوټه په یو خپې زور کړی دی او بله باندې اچوي، نو داسې کول مکروه دي. د دې خبرې په حق له اوس دا باب قایم شو. په یو چپل په یو موزه کې بغیر عذره تګ مکروه دی، او په ولاړه باندې پیزار اچول مکروه دي. 1451 نمبر حدیث مبارک دی، 1649. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال. سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے دا حدیث روایت تے، الله پاک دی ابو هريره رضی الله عنه نے راضی شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک د زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. ابو هريره سے فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، کوم پیغمبر چې مونږ ایمان وروړي او د کوم پیغمبر چې مونږ او تاسو کلمه وایو هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی، من کړي د لا يمشي احدکم فی نعل واحده. امتیانو زما امتیانو تاسو کې دی هیڅ کس په یو چپل کې په یو پیزار کې تګ نه کوي. خپل پیغمبر مونږ او تاسو په یو کیړی کې په یو بوټه په یو چپل کې د ګرځېدو نه منې کړي، منې به شو که نه. لینعلهما جمیعا، یا خو دې دواړه واچوي، دواړو خپو ته دې پیزار واچوي، او لیخلعهما جمیعا، یا دې دواړه وباسي، خپې بله خپې دې ګرځي، یا دې دواړه واچوي او یا دې دواړه وباسي. چې دواړو خپو کې پیزار نه آئي ته مونږ خپې بله خپې وایو که نه، فارسي بانان ورته پابله وایي، خپې بله خپې. اوس پې پوه شو، اوس دا حدیث مونږ پورې راورسېدو، د نبی علیه السلام دا خبره اوس مونږ له راورسېده د ژوند په زړي مازدیګري. یا الله ستا شکر دی، د دې خبرې د دې حدیث د رارسېدو نه مخکې مړ شوی دی، دا هم شکر دی راورسېده. اوس به انشاءالله د عمل کولو کوشش هم کوم، الله پاک نه به توفیق هم غواړم. وفي روایت او یو روایت کې داسې راغلی دی، او لیحفیهما جمیعا، یا د دواړه خپې بې پیزاره کي، یا د دواړه خپې بې پیزاره کي، یا خو د دواړه خپو ته پیزار واچوي او یا د دواړه خپې بې پیزاره کي. داسې دی نه کوي چې بغیر عذره یو خپې ته پیزار اچولی دی او بله کې نشته دی. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. پرون تاسو شو استاد چې ته دې حدیثونو سره متفق علیه متفق علیه چې دا څه ته وایي. الله پاک دې مونږه د مرګ نه مخکې د دین په ټولو خبرو پوه کړي او عمل دې پرې راته الله پاک آسان کړي. متفق علیه هغه حدیث ته وایي آسان الفاظو کې چې امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری شریف کې ذکر کړي او امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم شریف کې ذکر کړي. اوس صحیح بخاری شریف څه ته وایي او صحیح مسلم شریف څه ته وایي؟ ما خو نیت کړی دی که خیري که ژوند وفا وکړه نو دا دوه کتابونه د حدیثونو به هم درته خلاصوم انشاءالله، او باقي الله دې مونږ او تاسو ټول له عمر راکړي. بخاری شریف هغه کتاب دی چې طالبان اته کاله علم حاصل کړي، خو چې دا کتاب یې نه ویلې نو مولایي یې پوره کېږي نه.
په دې باندې علم پوره شي. او د اسمان د سرمنې د لاندې د قرآن شریف نه وروستو په احادیثو کې لومبۍ مرتبه چې زمونږ د دین د کوم کتاب د هغه صحیح بخاري شریف او بیا ورپسې صحیح مسلم شریف دی. نو دې دواړو د حدیثونو کتاب کې چې کوم حدیث په شریک راغلی هغې ته متفق علیه حدیث وایي. اوس دې حدیث مبارک کې راغله چې یو خپه کې به پیزار او یو بې پیزاره داسې به نه کوئ، یا به دواړو کې پیزاره چې یا به دواړه بې پیزاره ساتي. او یو معذور انسان دی د هغه یو خپه شته نه، انسانان داسې دي هغه بس یو چپل اچوي، هغه دې حدیث کې نه راځي د هغه خپه نشته، یا خپه ماته ده یا خپه زخمي ده، بل څه عذر دی ورته چې دواړه چپل ورسره دي او خپې هم روغې دي، نو یا دې دواړه واچوي یا دې دواړه لاس کې ونیسي او خپې به له خپې دې ګرځي. د حدیث په شرحه کې بیا علماو لیکلي دي په یو خپه کې چپل اچول او بل کې ني، دې ته فقها مکروه تنزیهي وایي. علماو د حدیث پاک مطلب دا ښودلی دی چې یو خپه کې پیزاري بل کې ني، دا د انساني وقار او د شرافت خلاف ده. یعنې موږ ورته پښتو کې د انسان خپل یو نور دی، یو درناوښت دی، هغه درناوښت د په خپله ځان له ختم کړو. دویم دا دی چې بیا بیلنس او توازن هم باقي نه پاتې کېږي، خامخا به یو خپه جوړه او بله لوړه راځي. بیا تک کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې مشفق دی، شفقت کولو والا دی، نو چې چېرته کې ونه غورځېږي تندک ونه خوري، دې دپاره نبي علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلي ده. او درېیم دا دی ستاسو خیلي یو سړي یو خپه کې پیزار یو بل کیني او را رواني او بیا دا زمونږ زمانه یې راشه که نه ګوري، نو بیا یې ښه د خلکو د خندا کو ځان بیخي بې بدو به اوس دته د خلکو پام کېږي او ورپورې به ټوکې او مسخرې او استهزا به کوي. ستاسو خیلي دا بعضې کسان په دې ګرمۍ کې څه د عذر د وجې نه د یو خپې ته جرابه چولي، ګرمي وي او د یو خپې ته عذر پېښ شوی ورته جرابه چولي، دې بل ته یې نه چولي. نو زمونږ خلک معلومات نه کوي، هغه پورې ټوکه کوي، خندا ورپورې کوي، دا تپوس نه کوي چې څه خوږ شوی بیمار یې څه وجه د یو خپې ته په دې ګرمۍ کې اړ په شکال کې دواړو، او چې دواړو ته واچي نو بس زمونږ د خولې نه ووتو، زمونږ د خولې نه بد شو، نو ځان به وي بیخي بې بدو د خلکو د خندا کې او نه خلکو له به د خندا موقع او د استهزا او د مذاق موقع نه ورکړي. په دې وجه نبي علیه الصلاۃ والسلام دې نه منع فرمایلي. الله دې موږ منع کړي. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صلی الله او کرزان ورته برابر ډېر ښه کې دغه ترتیب صحیح او د کټ پخ هم صحیح دی، خو چې کټ نه ګنده کېږي ورسره. مشرانو خو په کټ باندې خپه بده ګڼله، اوس هم شته دی چې کوم خلک بد ګڼي دا یې مخکې به نه کوي. بیا د مانځه سبق کوم ځای پورې رسېدلی ته خو مخکې شوی مونږ نه که نه. مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د جزا د بدلی، دین بدلی ته وایي. د بدلی یو ورځ را روانه ده، د ښه او د بد پوره بدله به پکې میلاویږي، چې چا ښه کړي دي او چا څه کړي دي بد کړي دي، پوره بدله به میلاوي. دین یو معنا بدله ده. په دغه ورځ به د بدلې ورکولو مالک څوک؟ الله پاک. یو عربي نبی علیه السلام لرالو په خچر باندې سو او په سوره سوره کوزیږي نه، نبی علیه السلام ته وایي دا تپوس نه کوم د الله پیغمبره، دا د قیامت په ورځ به د حساب مونږ سره الله پاک په خپله کوي که چاته به هم حواله کوي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل په خپله به الله پاک حساب کوي. نو هغه خچر له خپه ورکړه، پونده یې ورکړه او روان یې کړه او ځان سره ټپې ویل شروع کړه، زه به بیا خو بلا ورکړه چې الله را سره په خپله حساب کوي. الله خو نرمۍ والا دی، نو دوکه کېږو به هم نه، الله پاک په مهربانۍ باندې دوکه نه شو، توبه به وباسو الله پاک. مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د جزا. ایاک نعبد، اے الله خاص هم ستا عبادت کوو مونږ د بل چا نه. ایاک نعبد، اے الله خاص هم ستا بندګي کوو مونږ د بل چا نه. و ایاک نستعین، او اے الله هم خاص ستا نه مدد غواړو د بل چا نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.